السلام علیکم. ډایجسټیو سیستم څه ته وایي او د دې ډایجسټیو سیستم کمې حصې دي او د هرې حصې څه کار دی. دا ډایجسټیو سیستم د کم ځای نه شروع شوی دی او په کم ځای باندې ختم شوی دی. دا ټول ډیټیل به انشاءالله په دې لیکچر کې وایو. نو لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګوره. هیومن ډایجسټیو سیستم یعنی د انسان چې کوم د هاضمې نظام دی یا انسان چې کوم خوراک وکي د هغې د هضمولو دپاره چې کوم الله پاک نظام پیدا کړی دی هغې ته ویلی شي هیومن ډایجسټیو سیستم. مونږ چې کوم خوراک وکو هغې کې مختلف قسمه نیوټرینټس دي. دغه نیوټرینټس زمونږ د وجود دپاره زمونږ د وجود چې کوم سیلز دي د هغې دپاره ضروري دي. اوس دغه نیوټرینټس د خوراک نه ډایرکټ نشي ملاوېدي مونږ ته. زمونږ د وجود د دې خوراک نه ډایرکټلی دغه نیوټرینټس نشي حاصلولی. نو دغه نیوټرینټس به د یو پروسس نه د یو عمل نه د یو نظام نه تیریږي چې هغه نظام به هغه خوراک داسې حالت ته راولي چې زمونږ دا جسم زمونږ دا سیلز به هغه نیوټرینټس چې هغه د هغې دپاره پکار دي هغه به په اسانه باندې حاصل کړي. نو په دې وجه دغه خوراک د یو نظام نه تیریږي د یو نظام نه پاس کیږي او دغه نظام ته هیومن ډایجسټیو سیستم وایي. اوس دغه نظام شروع شوی دی د ماوت نه د خولې نه. په ماوت کې ډایجیشن د خوراک هضمېدل د چا په ذریعه کیږي؟ د ټیت غاښونو په ذریعه، ټنګ د ژبې په ذریعه، سلایوا د سلایوا یعنی د خولې د لاړې په ذریعه، مسلز د مسلز په ذریعه. د ټیت کار څه دی؟ ټیت خوراک چګی چباوی یې صحیح ده، نوړی رانیمول، بایټ چک لګول په نوړی باندې یا په چکن پیس باندې یا په غوښې باندې هر څه چې یا کوم خوراکي فروټ باندې. نو دا د ټیت کار دی. بیا هغه زری کول، کرش کول، میده کول هغه هم د دې ټیت کار دی. د ټنګ کار څه دی؟ د ټنګ یعنی د ژبې کار دا دی چې خوراک اړول راړول، یو جامې ته کول دی بلې جامې ته کول، دا د دې ټنګ کار دی. سلایوا د دې لاړې څه کار دی؟ د لاړې دا کار دی چې کوم خوراک یې هغه نرم کی، سافت کی، نرم یې کی، نو هغه په اسانه باندې بیا میده کیږي او یا چې کوم دی په اسانه باندې چکیږي. د دې نه علاوه په دې سلایوا کې په لاړه کې یو انزایم دی هغې ته وایي ایمایلیز. ایمایلیز او هغه په خوراک کې چې کوم سټارچ دی، سټارچ یو کاربوهایډریټ دی. نو د سټارچ ډایجیشن دا چې کوم کاربوهایډریټ چې کوم نیوټرینټ دی یا دا کوم سټارچ دی د هغې ډایجیشن شروع کړي، د هغې هغه غټ مالیکیولز وړو مالیکیول ته ماتول شروع کړي په خولې کې د سلایوا په ذریعه د دغه انزایم ایمایلیز په ذریعه. د مسلز پکې کار سره ګوره دا جامې ښکته بره کېږي په خوراک باندې، غاښونه چې کوم دی په هغې باندې پریشر دباو پې اپلای کوي که نه. نو دا د دې مسلز په ذریعه دا جامې چې کوم دی یو بل سره څنګه جوختېږي، کله بره کېږي کولاوي، کله را جوختېږي، دا د په دې مخ کې مسلز دي د هغې په ذریعه. نو د دې په ذریعه ډایجیشن په دې خولې کې سټارټ شي. اوس په خولې کې چې کوم دا ډایجیشن کېږي، دا خوراک هضمېدل سټارټ شي، شروع شي، دا دوه قسمه دی. یو ته فیزیکل ډایجیشن وایي او بل ته کیمیکل ډایجیشن. د غاښونو د ژبې او د دې لاړه په ذریعه د دې مسلز په ذریعه چې کوم ډایجیشن دی دې ته فیزیکل ډایجیشن وایي، ځکه دا د وجود د دې حصو په ذریعه کېږي فیزیکلي، دې کې څه کیمیکل ریاکشن نه کېږي. او په دې سلایوا کې په دې خولې په دې لاړه کې چې کوم انزایم دی ایمایلیز چې کوم د سټارچ ډایجیشن د سټارچ هضمېدل شروع کړي په خولې کې، نو دې قسمه ډایجیشن ته کیمیکل ډایجیشن وایي. په خولې کې چې خوراک ډایجسټ شي یعنی زری شي، نو هغه چې کوم دی نوړی مونږه تیره کړو. اوس نوړی چې مونږه تیره کړو نو هغه ایسوپیګس ته د دویم نمبر ته ایسوپیګس ته راشي. ایسوپیګس ته څه وایي؟ ایسوپیګس ته ویلی شي فود پایپ یعنی د خوراک نالی.
نو هغه خوراک نالې ته هغه نوړی راشي. اوس په دې اسوپیګس کې به خوراک هغه نوړی ابه ښکته رواني او معدې طرف ته به رسي. اوس دا معدې طرف ته څنګه رسي؟ په دې اسوپیګس کې، په دې فوډ پایپ کې، په دې کې یو خاص قسمه مسلز دي، هغې ته ویل شي د دې دا چې کوم دیوالونه دي د دې پیپو، د هغې کې چې کوم دی څه خاص قسمه مسلز دی، هغې ته ویل شي سموث مسلز. مسلز تاسو ته ما مخکې ویلي که نه، سکیلیټل مسلز دا یو ټایپ دی، قسم دی، کارډیک مسل دا بل قسم دی، او سموث مسلز دا یې دریم قسم دی. نو د سموث مسلز په ذریعه چې د دې پایپ په دې دیوالونو کې دي، د هغې په مدد سره هغه نوړی چې کوم دی ښکته لړه شي او معدې ته ورسي. څنګه ښکته ځي؟ ځکه چې کوم د خوراک مطلب خوراک چې څنګه مونږ تیر کړو دې پایپ ته راشي، نو د دې بهرنۍ حصه چې کوم دی هغه رابندېدل شروع شي، داسې راجوختېږي او دا نوړی ښکته رو روځي داسې. صحیح ده؟ د کنټریکشن په ذریعه دا نالې د بره نه کنټریک کېږي، داسې کنټریک کېږي، ورو ورو خوراک هغه نوړی چې مونږ کومه تېره کړي ورو ورو ښکته راولي او معدې ته راورسي. نو دا د دې اسوفیګس یا د دې فوډ پایپ دا کار دی. اوس هغه کوم خوراک کومه نوړی چې کوم د اسوپیګس نه معدې ته راله، اوس په معده کې په سټامک کې به دوه قسمه څیزونه مزید هغه خوراک ډایجست کوي، یو ګیسټریک جوس او بل مسلز. په معده کې چې کوم دی څه خاص قسمه ګلینډز دي، هغه څه خاص قسمه جوس سیکریټ کی خارج کی په خوراک باندې چې کوم معدې ته کوم سټامک ته راغې، هغه جوس ته هغه اوبو ته یا هغه لیکوډ ته څه خاص قسمه اوبه یي که نه، هغې ته ګیسټریک جوس وایي. په ګیسټریک جوس کې بنیادي طور باندې دوه څیزونه، هایدروکلوریک اسید یعنی HCl دا څه خاص قسمه تیزاب دی، او پیپسین دا څه خاص قسم انزایم دی. اوس دا هایدروکلوریک اسید او پیپسین دا چې معدې ته کم خوراک راغلی دی او په هغې کې پروټینز کم دي، پروټینز کم نیوټرینټس دي، د هغې ډایجیشن د هغې هضمول به شروع کی، غټ غټ مالیکیولز نه به واړه مالیکیولز جوړول شروع کی. د مسلز کار سره د معدې د سټامک په دې دیوالونو کې چې کوم مسلز دي هغه هم ورو ورو داسې حرکت کوي، داسې ړکي راړکي دا خوراک چې کوم دی په معده کې نور هم شاربي، مکس کوي یې. صحیح ده؟ نو د خوراک نور مزید ډایجیشن وشي. نو په معده کې هم دوه قسمه ډایجیشن کیږي، فزیکل ډایجیشن او کیمیکل ډایجیشن. دا یو اهم MCQs هم دی. فزیکل ډایجیشن د دې مسلز په ذریعه وشو، او کیمیکل ډایجیشن د پیپسین چې کوم انزایم دی او هایدروکلوریک اسید HCl دا تیزاب چې کوم دی د دې په ذریعه چې کوم دا ډایجیشن یا د خوراک دا هضمېدل وشو، دې ته کیمیکل ډایجیشن وایي. اوس معده چې خپل کار وکړي، د هغې چې کوم کار دی په ډایجیشن کې، په دې ډایجسټیو سیسټم کې، په دې نظام کې چې دا خپل کار مکمل کی، نو د معدې نه هغه خوراک راشي انټسټاین ته، سمال انټسټاین ته، دا نری کولمې چې کوم دی هغې ته خوراک راشي. اوس په دې نری کولمې ته چې کوم خوراک راغی، دوه څیزونو په ذریعه به دې کې نور مزید ډایجیشن کیږي، یو لیور او بل پینکریاز، یعنی لیور اینا او پینکریاز تورې چې ورته موږ وایو. نو دا دواړه به اوس مزید خوراک ډایجست کوي کوم چې سمال انټسټاین نری کولمې ته راغلی دی. د لیور کار څه دی؟ دا اینه چې کوم دی لیور دا بایل پروډیوس کی، بایل پیدا کی. بایل څه خاص قسمه لیکوډ دی، د څه خاص قسمه اوبه دي. دغه بایل چې په دې لیور کې پیدا شي، جوړ شي، نو دا راشي دی ګال بلیډر ته، دا وړه شنه غونته تیلی چې کوم ده ګال بلیډر دې ته راشي، او دغه بایل په دې کې څه وخت لپاره سټور شي. د دغې ګال بلیډر نه چې کله انټسټاین ته، سمال انټسټاین ته، نری کولمې ته خوراک راغی، نو د دې ګال بلیډر نه هغه خارج شي په دې سمال انټسټاین کې چې کوم خوراک دی په هغې باندې. صحیح ده؟ دا ګال بلیډر خوراک سټور کی چې معدې ته نری کولمې ته خوراک راغی، نو د دې تیلی نه، د دې ګال بلیډر نه هغه بایل خارج شي په خوراک باندې سمال انټسټاین کې چې کوم دی. د دې بایل کار څه دی؟ دا خاص قسمه اوبه دا فیټ ډایجیشن کې هیلپ ورکوي، چې کوم په دې خوراک کې فیټس دي، کوم نیوټرینټس دي فیټس والا، د هغې هضمول شروع کی. د دې نه علاوه
چونکې معده کې خوراک کې مطلب معده کې HCl تیزاب نو د هغې تیزابیت د هغې تیزابو اثر ختمولو دپاره هم دا سکي دا بایل په هغې باندې سکریټ شي ځکه دې کې بیسي الکلاین لیکوډ دی دا نو هغه اسیډیټي نیوټرلایز کی د هغه تیزابیت اثر ختم کی. نو دا د لیور کار دی یعنی د بایل یا د ګال بلیډر دا د ډایجیشن کې د دې کردار شو. دې نه علاوه د پینکریاز د توري کار څه دی؟ د پینکریاز یا دا توري دا هم چې سمال انټسټاین ته خوراک راشي نو دا پې څه خاص قسمه جوس څه خاص قسمه لیکوډ پې سیکریټ کی خارج کی هغه لیکوډ ته هغه جوس ته څه وایي؟ پینکریاټک جوس. په هغه پینکریاټک جوس کې څه دي د هغې څه کردار دی؟ نو په هغې کې انزایمز دي. کم انزایمز دي پکې؟ لایپیز. د لایپیز انزایم څه کار دی چې کم فیټس دي لیپیډس دي د هغې ډایجیشن کول په دې سمال انټسټاین کې. د ایمایلیز کار څه دی؟ ورپسې بل انزایم ایمایلیز دی د هغې د سټارچ یا د کاربوهایډریټ د هغې په خوله کې ډایجیشن شروع شوی دلته مزید ډایجیشن د هغې وکړي. ټریپسین او کیموټریپسین د دې کار څه دی چې کوم پروټینز دي د هغې په معده کې ډایجیشن وشو چې کوم ډایجیشن پاتې دی هغه نور مزید واړه کول زره کول لا پاتې دي نو هغه د دې انزایمز په ذریعه وشي ټریپسین او کیموټریپسین. دې نه علاوه دا پینکریاټک جوس څه کوي؟ نیوټرلایز اسیډیټي یعنی د خوراک هغه څه تیزابیت د بایل په ذریعه ختم شو څه د دې په ذریعه. نو دا د لیور د اینې د پینکریاز د توري او ګال بلیډر تریخي چې ورته موږ وایو ګال بلیډر تریخي ته ویلی شي نو د دې په ډایجیشن کې دا کردار و. دې نه بعد چې کوم سمال انټسټاین دی دا نری کلمه ده د دې کردار شروع شي په ډایجسټیو سیسټم کې په دې نظام کې. د دې کار څه دی؟ ډایجیشن اینډ ابزارپشن یعنی دا به هغه خوراک چې کوم راغلی د سمال انټسټاین ته نری کلمې ته هغه به مزید ډایجسټ کیږي نور به هضمیږي. د دې نه علاوه د هضمېدو نه بعد هغه به ابزارب کیږي هغه به زمونږ وجود چې کوم دی هغه حاصلی د دې سمال انټسټاین نه به جذب کوي. نو دا په دې سمال انټسټاین کې نری کلمه کې کیږي. ډایجیشن د څه په ذریعه کیږي؟ انټسټاینل انزایمز. زمونږ دا کلمې چې کوم دي دا څه خاص قسمه انزایم نور پیدا کی د هغې په ذریعه مزید ډایجیشن وشي په دې خوراک کې چې کوم نیوټرینټس دي او د هغې ډایجیشن لا پاتې د نور مکملېدل لا پاتې یعنی نور به دا مکمل کیږي د دې ډایجیشن هغه د دې انټسټاینل انزایمز په ذریعه وشي. د کلمو د چې کوم نرۍ کلمې انزایمز دي د هغې په ذریعه وشي مکمل شي. دې نه علاوه اوس دا ابزارپشن به څنګه کیږي؟ زمونږ وجود به د دې نری کلمې نه هغه خوراک هغه نیوټرینټس هغه حاصلی څنګه جذب کوي به څنګه ابزارب کوي به څنګه نو هغه چې کوم دی په دې سمال انټسټاین کې فنګر لایک پروجیکشنز دي د دې ګوتو په شان داسې ښکاري چې هغه ته داسې د نږدې نه وګوري یا هغه د هغې هغه تصویر ته داسې غټ کړي ته به یې داسې ګوتې راوتې دي په دې انټسټاین کې د نری کلمه کې دننه. تاسو دې پکچر ته کتی شئ د پکچر کې داسې ښکاري چې ګوتې غونته دي نو دا چې کوم فنګر لایک پروجیکشنز دي دې ته ویلای وایي. صحیح ورته ویلای. د دې ویلای په ذریعه دا به اوس چې کوم ډایجسټډ فوډ دی کوم خوراک هضم شوی دی د دې نری کلمې نه به هغه د دې ویلای په ذریعه زمونږ وجود حاصلي. څنګه به حاصلي؟ که تاسو دې پکچر ته وګورئ په دې بل لاندې پکچر کې دې ته رګونه راغلي دي دا سره شنه داسې دا اودي غونته نو دا څوکي د دې رګونو په ذریعه هغه خوراک چې کم دی هغه د دې ویلای نه یعنی د ویلای په ذریعه د کلمې نه څه ته راشي دې رګونو ته نو په وینه کې په بلډ کې هغه شامل شي هغه نیوټرینټس او هغه وینه زمونږ وجود کې وګرځي او چې کم ځای ته کم نیوټرینټ پکار دی کم سیل ته کم حصې ته څه نیوټرینټس کم پکار دی هغه ورله ورکړي او ورته حواله کړي. نو دا د دې ویلای کار دی. او بل دا څه کې دا پوینټ به یاد ساتئ چې کم دا ویلای دي دا د دې انټسټاین سرفیس ایریا سیوا کوي چې سرفیس ایریا یې سیوا کوي نو ابزارپشن ډیر وشي یا ابزارپشن
په اسانه وشي، هغه نیوټرینټ په اسانه جذب شي یا بلډ کې وینه کې شامل شي. نو دا پوینټ به یاد ساتئ، ډېر ضروري پوینټ دی. اوس کم خوراک چې نه دی هضم شوی، یعنی د دې دومره نظام نه تیر شو هغه خوراک، او اوس هم چې کوم څیزونه لا هضم شوي نه دي، په دې نری کلمه کې هم هضم نه شولو، د هضمېدو نه پاتې شولو، یا داسې خوراک داسې حصه چې هغه هضمېدل نه، نو هغه راشي لارج انټسټاین ته، د غټې کلمې ته راشي. ټیک شو، د دې ځای نه د دې نری کلمې نه د دې ځای په ذریعه په دې غټه کلمه کې شامل شي. نو غټې کلمې ته کوم خوراک راغی؟ انډایجسټډ فوډ، چې کوم خوراک هضم شوی نه دی هغه د غټې کلمې ته راغی. صحیح ده که نه؟ ځکه چې کوم هضم شوی هغه د نری کلمې نه، هغه د ولای په ذریعه زمونږ د وینې هغه رګونه هغې ته راغلي دي، د هغې ته هغه خوراک د کلمې نه وینې ته واوړېده او وینه کې شامل شو. صحیح ده، او ټول وجود ته میلاو شو. اوس چې کوم خوراک نه دی هضم شوی انډایجسټډ فوډ، هغه د غټې کلمې ته لارج انټسټاین ته راغی. په غټه کلمه کې دا خوراک چې کم دی دا را رواني داسې، د دې نه به صرف څه کېږي؟ واټر ابزابشن، چې کومې اوبه پکې دي او وجود ته ضرورت کوي، نو د دې غټې کلمې نه به د دې انډایجسټډ فوډ نه به اوبه چې کم دی سیوایي هغه جذب شي. ټیک شو. د دې نه علاوه بل ضروري پوینټ یاد ساتل څه دي؟ نو ډایجیشن، مطلب دا چې په دې لارج انټسټاین کې ډایجیشن نه کېږي. دې ته صرف چې کوم انډایجسټډ فوډ دی، چې کوم خوراک نه دی هضم شوی او ته راشي او د هغې نه صرف د اوبو مزید ابزابشن وشي وجود ته د دې غټې کلمې نه. اوس د غټې کلمې نه چې کوم انډایجسټډ فوډ دی، چې کله د هغې نه د واټر د اوبو ابزارپشن وشي، جذب کېدل وشي، نو دا چې کوم دی د دې غټې کلمې دا اخري حصه چې کوم دی دې ته راشي، دې ته وي ریکټم. په دې ریکټم کې هغه سالډ ویسټ چې کوم دی هغه سټور شي. هغه سالډ ویسټ ته هغې ګندګۍ ته څه ویلی شي؟ فیسیز. ټیک شو. دغه چې کوم دی په دې ریکټم کې څه وخت دپاره سټور شي، چې کله دا ریکټم د انډایجسټډ فوډ نه یا د سالډ ویسټ نه ډک شي، نو انسان ته د لویو بولو حاجت راشي. چې د لویو بولو حاجت راشي، نو د اینس په ذریعه هغه بهر چې کوم دی خارج شي، هغه ډایجسټیو سیسټم د اینس په ذریعه هغه خوراک لرې کړي. ټیک شو. نو دا د ریکټم یا د اینس کار دی، او د ډایجسټیو سیسټم چې کوم دی هغه دې ځای کې مکمل شي، هغه نظام په دې باندې مکمل شي. نو دا زمونږ نننی ټاپک د ډایجسټیو سیسټم په باره کې، هیومن ډایجسټیو سیسټم. امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% پوه شوي. که ویډیو دې خوښه شوي لایک یې کا، شیر یې کا او کمنټ پې وکړه مزیدار غوندې. او که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کا. تھینکس فار واچنګ. د الله په امان.